بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. پر سیرت طیبه مبارکه د سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم باندې ډیر کتابونه په مختلفو زبانو کې لیکل شوي دي. صرف په اردو کې د سیرت متعلق چې کوم رسایل، مقالجات، کتب دي د 600 تر 800 ور باندې لیکل شوي دي. اتیا څخه تر سله پورې لوی کتابونه د ضخامت په لحاظ سره دا په اردو کې د سیرت پر موضوع باندې شته، او د 10 تر 15 پورې غیر مسلم د سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم پر سیرت مبارک باندې کتب لیکلي دي. هر کتاب خو جلا نه ذکر کیږي، دلته بعضې کتابونه موږ ذکر کوو، اجمالی تعارف کوو ان شاء الله تعالی، چې هغه کتابونه په اردو کې د سیرت په باره کې اهم او مفید جامع کتابونه دي ان شاء الله تعالی. او دغه کتابونه که ټول پیدا شي خو ښه به وي، که ټول کتابونه نه وي کم سے کم 3-4 پکې پیدا شي. هغه نه به وروسته ان شاء الله تعالی چې په عربي کې کوم کتابونه د سیرت په باره کې دي، اهم کتابونه، مفید کتابونه، او په عربي کې ډیر کتابونه لیکل شوي د سیرت متعلق، کوم چې معتمد کتابونه دي، مستند کتابونه دي، هغه به ان شاء الله تعالی ذکر کوو. سیرت سرور کونین صلی الله علیه وسلم دا په یو جلد کې کتاب دی، ضخیم جلد، اداره المعارف دارالعلوم کراچي والا چاپ کړی دی، او د حضرت مولانا محمد عاشق الهی بلندشهری رحمه الله تصنیف دی. د کتاب مضامین دي د مکه معظمه د آبادی څخه د کعبه شریف تر تعمیر، واقعه د معراج، بعض غزوات، فتوحات، مکتوبات، اعمال حسنه، اخلاق عالیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، پر دا ټول موضوعات باندې بحث کوي. دا ښه کتاب دی په سیرت کې په اردو کې. او بل کتاب دی نور البصر، دا کتاب د مولانا حفظ الرحمن سوهاروی رحمه الله تصنیف دی، مختصر کتاب دی. حضرت امام العصر علامه محمد انور شاه صاحب کشمیری رحمه الله په حکم سره دغه کتاب لیکلی دی. حضرت شاه صاحب رحمه الله ورته وفرمایل چې داسې یو کتاب په سیرت کې چې په متوسط انداز ولیکل شي او د مدرسې طلبه هم په هغه دغه کتاب څخه په اسانه باندې استفاده کولی شي، او د معتبر مصادرو و کتبو څخه هغه کتاب ماخوذ وي. او حضرت شاه صاحب رحمه الله فرمایي چې دا مختصر کتاب د غي هم دی. پر دغه کتاب باندې تقاریر شته د علماو. دا کتاب ښه کتاب دی. دریم نمبر کتاب دی سیرت مبارکه قرآن اور تاریخ کے آئینے میں، دا د حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمه الله کتاب دی، مشهور کتاب دی په سیرت کې، او دا پر چند حصصو باندې مشتمل کتاب دی. څلورم نمبر کتاب دی سیرت النبی صلی الله علیه وسلم، دا په 6 جلدونو کې دی، چې 2 جلدونه د علامه شبلی نعمانی او 4 جلدونه د علامه سید سلیمان ندوی رحمه الله. دا 6 جلد کتاب دی، اگر چې د علامه شبلی نعمانی رحمه الله پر بعض مضامین و نظریاتو باندې نور علما و نقد و ردود کړي. 5م نمبر کتاب دی د هادی عالم صلی الله علیه وسلم په نامه سره. دا کتاب مصنف مولانا محمد ولی رازی صاحب دی. په یو جلد کې کتاب دی. حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب پر دغه کتاب باندې تفصیلی مقدمه لیکلې ده. او د کتاب بل خصوصیت دا دی چې دا کتاب کې یو داسې حرف نشته چې پر هغه باندې د نقطې د نقطو څخه خالی دی، دا داسې لفظ نشته پکې. د کتاب مضامین دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمر اول څخه تر وصاله پورې تمام واقعات تقریبا په حسن ترتیب باندې پکې بیان کړي. هادی عالم صلی الله علیه وسلم یې نوم دی. 6م نمبر کتاب دی اسوه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. دا کتاب د ډاکټر عبدالحی عارفی صاحب رحمه الله چې د حکیم الامت حضرت تانوی رحمه الله خلیفه او د ډیرو علماو شیخ و مرشد. دا کتاب مضامین دي مکارم اخلاق، معمولات زندگی، لباس و عادات، تعلیمات نبوی، حقوق معاشرت، حیات طیبه کسب و شام، او داسې نور مفید اهم مضامین د سیرت متعلق پر دغه باندې بحث کوي. دا کتاب په پښتو کې هم شته. دا چې کوم کتابونه موږ اوس حالا ذکر کوو د سیرت په باره کې، دا کتابونه بعضې پښتو ته ترجمه شوي دي، په پښتو کې میلاویږي. 9م نمبر کتاب دی نبی رحمت، دا د مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علي ندوی رحمه الله
چې د ډیرو کتابو مصنف دی. په یو جلد کې دا کتاب عربي تم ترجمه شوی دی. غزوات او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولاد، اخلاق و شمایل، جزیرة العرب بحث او داسې نور مضامین په دغه کتاب کې شته. اتم نمبر کتاب دی تدوین سیر و مغازی. دا د مولانا قاضي اطهر مبارک پوری رحمه الله کتاب دی په یو جلد کې. نو کتاب د نامه څخه معلومیږي مضامین د سیر و مغازی متعلق دي ټول. نم نمبر کتاب دی ضیاء النبی صلی الله علیه وسلم. دا کتاب په 7 جلدونو کې د پیر محمد اکرم شاه الازهری رحمه الله تصنیف دی. دا کتاب کې مصنف د قدیم او جدید د سیرت د کتابو څخه استفاده کړې ده او مستشرقینو چې پر اسلام او قرآن کریم او د سیرت طیبه پر کتابو پر سیرت طیبه باندې کم اعتراضات کړي دي، د هغه اعتراضاتو د جوابات د پاره دغه کتاب په دا کتاب کې یو جلد چې دی هغه داسې په مدافعاتي طرز باندې لیکل شوی دی. دا ښه کتاب دی په اردو کې د سیرت په باره کې په 7 جلدونو کې د پیر محمد اکرم شاه الازهری ضیاء النبی صلی الله علیه وسلم نوم دی. او لسم نمبر کتاب دی د سیرت المصطفی صلی الله علیه وسلم په نامه سره. دا په اردو کې ډیر اعلی جامع مستند معتمد کتاب دی د حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمه الله چې په 1494 هجري کې وفات شوی دی. او په دغه کتاب کې مصنف د سر سید احمد خان پر هغه مقالاتو چې د سیرت په باره کې دي او د علامه شبلی نعمانی رحمه الله پر کتاب چې مخکې موږ ذکر وکړي د سیرت په باره کې د بعضې نظریاتو یې په مدلل انداز کې تردید کړی دی، نقد یې ورباندې کړی دی. او دا معتمد او جامع کتاب دی په 3 جلدونو کې په پښتو کې ملاویږي، په اردو کې مسته. د سلسله نسب اطهر څخه تر جهاد، غزواتو، مکتوباتو، عام وفود، د خلافت مسله، د حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د خلافت په باره کې او دا رقم نور مفید محقق مباحث پکښې کې. دا کتاب په اردو کې ضروري او اهم کتاب دی د سیرت په باره کې. 11 نمبر کتاب دی خطبات مدراس. دا د علامه سید سلیمان ندوی رحمه الله تصنیف دی چې مختصر کتاب دی، کشنی کتاب دی د سیرت پر موضوع باندې. په دغه کتاب کې 8 خطبات را جمع دي. مضامین یې دا دي چې د انسانیت تکمیل صرف د انبیای کرام علیهم السلام په سیرتونو سره کیږي. عالمگیر او دایمي نمونه عمل صرف د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت دی. د سیرت نبوي تاریخي اړخ، د سیرت نبوي کاملیت، د سیرت نبوي جامعیت، د سیرت نبوي عملیت، ایمان او عمل، د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغام. دا کتاب بهترین کتاب دی، خطبات مدراس نوم. او 12 نمبر نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی الله علیه وسلم. دا د حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله تصنیف دی په یو جلد کې دی چې زیاته استفاده په دا کتاب کې حضرت تانوی رحمه الله د مولانا مفتی الهی بخش کاندلوی رحمه الله د کتاب څخه کړی ده چې هغه هم د سیرت په باره کې دی. او په دا کتاب کې د سیرت سره وعظ او نصیحت هم پکې شته. فضایل نبوي څخه او نکاح د معراج، هجرت د حبشې ته، متفرق واقعات، هجرت مدینه منورې ته، غزوات، فضایل درود شریف، د معراج واقعه په تفصیل سره. دا رقم نور مضامین په دغه کتاب کې شته او د مستند احادیث څخه راجمع شوی سیرت دی. دا 14 نمبر کتاب دی مدارج النبوه په نامه سره. دا په فارسی کې اوس اردو ته ترجمه شوی دی. د حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله په فارسی کې دا کتاب دی. په 3 جلد کې دی. اگر چې په دغه کتاب کې بعضی ضعیف او غیر مستند روایت شته، خو دا په سیرت کې په فارسی کې اولنی کتاب دی چې په فارسی کې د سیرت اول کتاب حضرت شیخ الحق مولانا عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله لیکلی دی. او په اردو کې اول کتاب د سیرت قاضي بدر الدوله رحمه الله لیکلی دی د فواید بدریه په نامه سره په 2 جلدونو کې چې هغه د 1850 څخه مخکې لیکل شوی کتاب دی. دا په فارسی کې اول کتاب دی او هغه د فواید بدریه په نامه کتاب چې قاضي بدر الدوله لیکلی دی هغه په اردو کې اول کتاب دی د سیرت په باره کې. 14 نمبر بل کتاب دی فضائل النبی صلی الله علیه وسلم په دا نامه باندې. دا کتاب اصل په عربي کې خو اوس اردو ته ترجمه شوی دی. د علامه محمد یوسف ابن اسماعیل نبهانی رحمه الله کتاب دی په 5 جلدونو کې د سیرت په باره کې. 15 نمبر کتاب دی معارج النبوه. دا هم په فارسی کې اصل دی اوس اردو ته ترجمه شوی دی او بریلیانو هم ترجمه کړی ده.
د سیرت په باره کې یو بل کتاب 14 نمبر د روضة الاحباب په نامه باندې، دا د علامه سید جمال حسینی رحمه الله کتاب دی، هم په فارسی کې اردو ته ترجمه شوی دی. مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب بجنوری ترجمه کړی ده. دوی سی کې دا کتاب دی، دا د یو بزرگ شخصیت کتاب دی. خدا کتاب په باره کې په قلمي نسخو کې د بل چا لاسوهنه شوې ده، یعنی داسې مضامین یې ور اضافه کړي دي چې هغه د مصنف نه دي. د حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله څخه چا پوښتنه وکړه چې د سیرت په کتابو کې ښه کتاب کم یو دی. حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله ورته وفرمایل روضة الاحباب ښه کتاب دی، مګر بغیر د هغه اضافو چې هغه بل چا مثلا هغه مضامین ور اضافه کړي. نو دا کتاب دی د چې نور عبارتونه مور داخل شوي دي، نور مضامین مور داخل شوي دي، هغه د بل چا. او روضة الاحباب چې هغه د علامه سید جمال حسینی په 880 هجري کې تقریبا وفات شوی دی، د فارسی کې اوس اردو ته ترجمه شوی دی. دا تقریبا 14 کتابونه 12 کتابونه په اردو کې او یو کتاب په پښتو کې، اگر چې مصنف هغه کتاب کې د حوالجاتو التزام نه دی کړی، خو چې کتاب وکتل سي خود به خود معلومیږي چې د سیرت د معتمدو کتابو څخه مصنف استفاده کړې ده او هغه مضامین یې پکې راجمع کړي دي، لکه د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ژوند په دا نامه باندې کتاب په ډېره ښه پښتو په ډېر ښه انداز چې لیکلی دی. په پښتو کې دا کتاب په 3 جلدونو کې هر څوک استفاده ځینې کولی شي. د مولانا عنایت الله صاحب کتاب دی، دا په پښتو کې ډېر ښه کتاب دی. دې نه علاوه چې په عربي کې کوم کتابونه دي، اهم کتابونه، مفید کتابونه، په عربي کې هم ډېر کتابونه لیکل شوي دي د سیرت په باره کې. وروسته به انشاءالله تعالی پر هغه کتابو باندې هم کلام کوو، هغه کتابونه به هم ذکر کوو. لکه په اردو کې چې د 600 تر 800 پورې کتابونه، مقالجات، رسایل لیکل شوي دي د سیرت متعلق، یا د سیرت پر یو اړخ یا پر بل اړخ یا پر مکمل سیرت باندې. دغه رقم په عربي کې هم ډېر کتابونه لیکل شوي دي.